قنوت نه مراد چې دی قیام رکوع سجده مکمل منځ دی او یا په هغه وخت کې ښځو تم دا اجازت و چې هغوی به جماعت سره شاملېدې د فتنې یره نه وه. امام اوزاعي رحمه الله فرمایي وی مریم بیبي به وی په خپل عبادت خانه کې دومره عبادت وکړو چې هغه به ولاړه وي د خپو نه بې زړې اوبه روانې شوې د زیات د ودرېدو د وجې نه. نو زیات د عبادت د خشوع خضوع د وجې نه په دې کې دا تذکره ده. منځ یو ډېر داسې عجیبه عبادت دی چې په دې کې انسان الله سره هم کلام شي، خبرې په دې کې شروع کړي، د دنیا ټول هر څه ختم الله ته متوجه شي. چې کله انسان خپل رب سره خبرې کول غواړي او رب احکم الحاکمین د دنیا بادشاه نه چې ته ترنه لیټرې اخلې د سره به ملاقاتي د هغه پین سره به یا به بیا هغه ته انتظار کې روز به خاص کې الله وایي بنده ما سره کله خبرې کول غواړي راشه ما ته ودرېږه زه تا ته هر ټایم هم کلام یم. تنبیه الغافلین کی فقیه اللیث ابو اللیث سمرقندی رحمه الله فرمای وی نماز منځ چې کوم دی وی د الله رضا د پاره کول وی دا داسې دی چې دا د فرشتو ډیر محبوب او د انبیاو یو سنت دی. کم سړی چې د الله د پاره منځ کوي نو وی دته د معرفت نور ملاویږي، وی د الله د پہچان نور دته ملو شي. دویم وی د دعا قبلیږي، وی په رزق کې برکت راځي او وی دا منځ د ایمان یو بنیاد دی. وی دې سره انسان بدن ته یو راحت یو خوشحالي ملاویږي. کله انسان ډیر زیات ستړی وي د دا مشاهده وکړي چې د کله منځ ته ودرېږي دته به راحت او سکون ملاویږي. بل د دشمن دپاره یو لوی هتیار دی او د الله په نس باندې دا شفارسي دی. د محشر پر ورځ باندې به الله ته دا د بنده باره کې شفاعت کوي او د قبر د پاره وی دا یو ښکلی راحت او د منکر نکیر د جواب یو ذریعه ده چې هغې ته به په جواب کې انسان ته اسانتیا وي او د قیامت په ورځ وی دا به په انسان باندې سوری کوي چې څنګه هر یو سړی په خولو کې ډوب نور سختی وي پی وی دا مونځ به په ده راشي په ده باندې به سوری وکړي وی د جهنم د اور نه به دا مونځ وساتي او وی د جنت دا چابیانې دي وی جنت ته به دا سړی داخلوي په پل صراط به اسانتیا سره تیروي. وی دا مونځ داسې یو ملګری دی خو چې کم سړی دی سره ملګرتیا وکړي. حافظ ابن حجر رحمه الله په منهیات کې لیکلی دي وی دا مونځ د دین ستنه ده او د دې لس خوبیانې دي. اولنۍ خوبي چې مخ باندې به د نورانیت راځي منځ د وجې نه. دویمه خوبي بدن ته به د سکون او راحت ملاویږي. درېیمه خوبي وی تندرستیا به درته ملاویږي. څلورمه د قبر یو ښکلی راحت او د الله رحمت دی. وی په قبر کې سړی به ځانوالی محسوسوي چې زه خو یوازې یم خو دا مونځ به ورته وایي زه در سره ملګری یم یارېږه ما. او پنځم نمبر دا د اسمانونو کنجیانې دي په دې کې او نامه اعمال کې د دې چې کومه هغه تله د هغه درنۍ. بل د الله رضا چې دته ملو شي نو دته هر څه ملو شو نو دا مونځ د انسان ډیر بهترین ملګری دی. حافظ ابن حجر رحمه الله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه روایت نقل کړی دی وی کم سړی چې مونځ کوي خپل اوقاتو کې نو وی دته به د نهو شیزونو اکرام ملاویږي. یو دا چې دی به د الله محبوب جوړ شي، الله به دې سړي سره مینه شروع کړي. بل دا دله به الله صحت ورکوي، د بیماریانو نه به په امن کې وي بل وی فرشتې به د ده حفاظت کوي او وی بل د ده په کور کې به برکت راځي. مال به لږ وي سکون به پکې زیات وي، راحت به پکې زیاتي. بل وی د ده د مخ چې دی وی دا به نورانیت نه ډک شي څنګه د صلاحو د نیکانو خلکو مخ د نورانیت نه ډکي وی د منځګزار سړي به هم ډک شي. بل به د ده زړه نرم شي. اوس بعضې زړونه دومره سخت و چې هغه په چا ظلم کېږي د هغه هغه طرف ته نه ځي. که الله نه سوالونه کوي زړه ته نرمي نه راځي، جړا نه ورځي نو د زړه به نرم شي.
بل وی مونږ چې کوي عثمان صاحب وی د دې سړی وی په پولیس رات باندې به د بجلی د پړک په شانتي تیریږي وی د جهنم نه نجات ته او وی جنت کې به د نیکان خلق منګري وی دا به تر نه اکرامونه د ملاويږي کم سړی د مونږ پابندي کوي مونږ داسې یو رکن دی په اعمالو کې ټولو کې پهلنې حساب بددي کیږي او د معراج په شپه باندې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له تحفه ملو شوې ده په حدیث کې راځي اقرب ما يكون العبد من الرب في الصلاه الله ته چې کم بنده نږدې کیږي نو هغه بنده د موږ نه علاوه بل څه باندې نشي نږدې کېده منشکه الله ته بد نږدې کتي بل حدیث کې راځي وی قیامت پر ورځ باندې به ټولو کې اول حساب د منس کېږي وی کم سړی چې په منس حساب کې کامیاب شو د تبرات ملو شو او کم سړی چې منس کې ناکام شو وی دا په خساره کې دی په بل روایت کې راځي وی چې منس کې خساره راغوي دا انسان برباد شو ځکه نور اعمال بد د کمزوري وي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته وی کم سړی چې قصدن منس پرې خودو وی دی په هغه دروازه جهنم ته داخليږي په هغه بد نمبر لیکل شوی وی دا پلانې هغه سړی دی چې د قصدن منس پرې خېده نوفل ابن مغیره رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نے روایت نقل کړي من فاته صلاة فكأنما وتر اهله وماله وی کم سړی نه منځ قضا شو وی دا سیده د مال د اولاد وی ټول په خساره کې دی وی ټول په نقصان کې پریوته مطلب دا چې ټول مال اولاد د هلاک شو چې د منځ لاړه د قیامت پورز باندې بے نماز سړی چې کم سړی منځ نه کوي وی دې براو تړلې شي خپل سنت به تړلې او فرشتي بدل په لرګو په کوته کو غزارونه ور کوي او وی دې بچغي وی جهنم بدته وی ته زما د پاره یو زستا د پاره يم او جنت به ورته आवाजونه کوي وی نه زستهم نه ته زما ایمان لري اوسه وی ته بے نماز سره په یو روایت کې راځي وی د قیامت په ورځ باندې په جهنم کې بے نماز سره په هغه یو واده کې اچولې کیږي چې هغه ته جب الحزن ویل کیږي په دې کې به وی لړمانان وی او دک لړمانان وی دا به د خچر غونته غټ وی او په هغه کنده کې به د ورواچي هغه په د باندې چکونه لګي فقها لیکلي دي وی کم خزه تخپل خاوند د منسترغب ور کوي ورته وی منس کوا او هغه خزه د تلقین نه باوجود منز نه کوي نو په کار دا چې د خزله د طلاق ورکی او په د باندې حق مہر قرض امراضي وی قرض دی والی وی بعد ولا طلاق ورکی وی زکا وی د الله په نسبت باندې قرضدار او درېدل خیر دی وی هغه د دین زیات خده وی چې کم سړی د بے نماز خزه پنوم باندې یادېږي چې دا خو هغه خزه خاوند دی چې کوم بے نماز د منځ نه کوي وی هغه خیر دی او درېګا وی د خزله طلاق ورکه چې دا خزه د مستلقین ورته کې او هغه منځ نه کوي ابن جوزی رحمه الله فرمایلی دی وی قیامت په ورځ باندې هغه سړی چې کم منځ نه کوي وی د په تندی باندې بدري لین لیکلې شوی درې کرخه بلی کلی شوی وی یو بلی کلی شوی وی اے د الله حق ضایعون کیا وی د الله تبارک و تعالی حق دې ضایع کړي دی وی دویم بلی کلی شوی وی ته الله ډیر زیات غوسه کړي دی الله تعالی ډیر زیات ناراضه دی او د الله د رحمت نه تلری دریم بدالی کلی شوی وی نن ورځ باندې د الله د رحمت نه ته مایوس اوسه د الله رحمت ستاده پاره نه دی او چې د محشر سخت روزوي او بے نماز سړی الله ته ادریږي الله د باندې غوسه نو هغه وخت کې به دغه حالتي په یو روایت کې راځي وی قیامت په ورځ باندې وی کم سړی نه چې د حکومت د وجنا منځونه تللی دي وی د دو وړاندې به حضرت داود او حضرت سلیمان علیه السلام وړاندې کی وی ښا تاسو ته عدالت حکومت ملو شوی دی د دې وجنه تاسو منځ نه دی کړی او ګور دی په دنیا کې بادشاہت تیر کړی دی دا سه بادشاہت
چې د چا بادشاهت داسې نه دی باوجود د دین منځ عبادت نه دی قضا شوی او کم خلکو نه د بیماری د وجې نه منځ فوت شوی وي هغوی ته به حضرت ایوب علیه السلام مخې ته کې چې وګورئ وی ایوب خو په داسې مرض کې و چې مرض آخره کې جبې ته رسېده وي بیا هم زما عبادت نه دی پرېښی او کم خلکو نه چې د اولاد د وجې نه منځونه فوت شوي وي وی یعقوب علیه السلام به ورته وړاندې کړي چې وګوره د په ده خو ډېر حزن تېر شوی و ډېر غم پې تېر شوی و حضرت یوسف علیه السلام پې څومره وخت جدا بیا هم زما په یاد کې غفلت نه دی کړی او وی کم سړي نه چې د کار روزګار د نوکرۍ د وجې نه منځونه فوت شوي وی دې ته به آسیه بیبي مخې ته کړي چې ګوره د فرعون په خدمت کې لګېدلې ده فرعون خدمتونه کوي قسمه قسمه د هغه په محل کې ده په څومره سختۍ کې ده بیا هم ته زه نه یم هیر او ته خو معمولي نوکري د رزق باره کې تا نه زه هیروم نو چې کله دا غفلت وي نو الله به ورته دا کسان وړاندې کوي چې ستا عذر نه قبلیږي دي په دومره سختیانو کې منځونه کړي تا ولې نه دي کړي په کار دی تا هم کړي وو کم سړی چې منځ قصدن پرېږدي د سحر منځ چې کم سړی قصدن پرېږدي نو وی ده ته وی چې ای فاجره فاسقه د غرمې چې پرېږدي وی نقصان دې اوچت که وی ډېر لوی نقصان درته ورسېده د مازدیګر مونځ چې کم سړی پرېږدي نو وی ده ته فرشته آواز کړي چې ای نافرمانه ته خو د الله ډېر نافرمانه د ماښام مونځ چې کله دا سړی پرېږدي ورته وی ته کافر او ناشکر سړی چې د الله تبارک وتعالی د بهترې ورځې بهتر وخت مونځ دې پرېښه ده او چې دا ماسخوتن مونځ سړی پرېږدي نو ورته وایي چې وخت ضایعونکي ته خو لاړې برباد شوې غرق شوې 5 وخته مونځونه تا پرېښه په دې ورځ کې ته الله ته نږدې نه شوې کم سړی چې مونځ نه کوي د مرګ په وخت به دته سختي وي پیلنۍ سختي به دای چې دی به ذلیل مري ذلت کې به دې مري که د بچو د وجې نه وي د کور نه بار وي د مرګ سختی وي هغه به په ده باندې دویم نقصان به دا وي چې په ده باندې به لوږه لګېدلی داسې لوږه چې دی به اړو مړېږي نه دریم تنده به پرې لګېدلی داسې تنده وی که د سمندرونو اوبم دیس کې وي د تنده به نه مري وی دا هغه سړی چې کم مونځ نه کوي بې نمازه سړی وي د مرګ دا سختیانې دی په روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اللهم لا تدع فینا شقیا ولا محروما ای الله وی په مونږ کې شقی او محروم مه پیدا کې صحابه ته وایي اتدرون من الشقی والمحروم تاسو ته پته شته شقی او محروم څوک دی او ورته وی د الله رسول تا ته ښه پته ده وی تارک الصلاة هغه سړی چې کم سړی مونځ پرېږدي وی دا بدبختم دی او دا هغه سړی دی چې دا د الله د رحمت نه محرومه دی په بني اسرائیلو کې یو ښځه وه هغه ښځې بدکاري وکړه چې کله بدکاري کوي نو حضرت موسی علیه السلام نه راځي ورته وی د الله رسول لوی جرم مې کړی دی وی څه جرم دی وکړو وی د الله رسوله وی داسې جرم وی چې بدعملي مې وکړه د هغې نه ماشوم پیدا شه هغه ماشوم مې قتل که ورته وی زمونږ نه لرې وي ستا د وجې نه په مونږ غضب را نازله نه شي نو هغې وشړه په دې وخت کې جبرائیل امین راځي ورته وی دا ښځه دې ولې وشړله وی دا خو د توبې په نیت راغلې وه وی دې نه ولې لوی مجرم نشته څه وی زما په نسبت دین هم لوی مجرم کیدی شي چې بدعملي مو کی بیا قتل مو کی دین به لوی مجرم سي نو موسی علیه السلام ته جبرائیل امین فرمایي وی الله تبارک وتعالی وی هغه سړی وی کم سړی قصدن مونځ پرېږدي وی دا د دې ښځې نه زیات بد دی زیات بدکاره بد کرداره دی چې دی قصدن د الله تبارک وتعالی د فرضیت مونځ پرېږدي کتابونو یو واقع لیکلې ده یو هلک و د هغه خور وفات شه چې کله هغه خور په قبر کې کېښوده نو واپس شه د ده نه څه تیلی پرېوتې وه په هغې کې څه کاغذونه و څه اهم به وو نو کله چې لاړو علماو نه یې تپوس وکړو نو هغه تیلی د قبر یې چې کلو کو چې تیلی راوکاږم چې ویې کته اور غړغنډې دي په هغه قبر کې د ډېر خفګان سره راغو مور ته کېناستو وی مورې وی زما د خور به څه عمل کولو وی څه چل شوی دی وی را خو مې قبر کې ډېره خراب وکته لام ایخې نه د اور پې لګېدلی دی نو مور ورته وی
وی دی به په مونځ کې سستی کوله مونځ به آخره وخته یا د قصدن به مونځ پرېښوده نو د سستۍ دا عذاب دی چې مونږ دومره سست شوي یو نن سبا داسې عجیبه ماحول روان دی که مخکینی زمانې خلکو ته وګورې هغوی تندرست و هغوی کې چستی وه بهر بتله خشاک به یې راوړه کور دپاره به یې ډیوې بلولې قسمه قسمه تکالیف په هغه خلکو تیرول خو اوس په هغې کې سستی او په ډبل راغلې ده که یو کس کور ته راځي نو په داسې حالت کې راشي چې هغه وګوري حالت ته نو بټن خو اسان کار دی نو هغه اوس دم نه برداشت کوي هغه وایي چې داسې یو ټیکنالوژي روزي چې سترګه وام هغه بټن هلته راته لګي انسان کې سستی راځي نو د سستۍ د وجې نه هغې ته دومره نقصان وشو ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل باغ ته لاړه د مازدیګر وخت مونځ دی چې راغو جماعت تې نه تلو جمعې مونځ تې شوی و عمر صاحب اعلان وکوي خلکو ګواه اوسئ وی د دې باغ د وجې نه ما نه جمع لاړه وی دا باغ ما مسکینانو دپاره صدقه کړه داسې یو عجیبه د هغې انداز چې هغې مونځ عبادت سره ډېره مینه کړې ده په روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي ان هاتین الصلاتین اثقل الصلاة علی المنافقین ولو یعلمون ما فیهما من الاجر لآتوهما ولو حبوا وی دا دوه مونځونه به په منافقانو باندې ډېر زیات سخت وي که دې ته د دې د اجر پته ولګېده وی دی که ځان راکاږیم بیا په هغه حالت کې به رارسي مطلب چې راکاږلو په صورت کې به ځان دی جماعت له راسئ یو د سحر مونځ یو د ماسخوتن مونځ دا مونځونه په منافقانو باندې سخت وي او چې کم سړی د سحر مونځ کوي او کم سړی د ماسخوتن مونځ کوي دا سړی به منافق نه ابن عمر صاحب وی کم سړی به په دې منځونو کې حاضر نشو موږ ته به اندازه شو چې دا سړی منافق دی وی منافق سړی به په دې منځونو کې نه شاملېده په یو روایت کې راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی کم سړی چې سلوي خورج تکبیر اولا سره منځو کې نو وی الله تبارک وتعالى دل دو براءتونه ورکی یو براءت دا چې دی به منافق نمري او دویم د جهنم د اور نه به ولا براءت ورکی د قیامت په ورځ باندې په روایت کې راځي وی داسې خلک به راځي وی چې د دې د مخونه به د ستارو په شانتې چمکاویږي پړک به وی فرشتي به تې تپوسو کې وي څه داسې عمل مو کړی وی اسمو نه دي کړی وی چې اذان به وشو دس به مو وکړو وی جومات ته به جمع رالاړو نور به داسې راشي وی چې د سپوږمۍ په شانتې به مخونه پړه کېږي فرشتي به تې تپوسو کې وي څه عمل مو کړی دی ویره وی د اذان سره به وی مونږ اودسونه وکړو د اذان نه مخکې او چې اذان به وشو مونږ به مونځ له لاړه دریم براشي وی د نور په شانتي بپړه کېږي وی څه عمل هم کړی دی وی مونږ به پیله نه ځان تیار که او دس به مو وکړو او جومات ته به لاړو جماعت له به لاړو مونږ به هلته اذان به اورېده د دې د وجې نه الله مونږ له دا شانتي نورانیت را کړی دی د امام بخاري رحمه الله ابو داود او مسلم استاز دی عبید الله بن عمر قواري رحمه الله دی فرمایي وی ما نه په ژوند کې چېرته د جمع مونځ نه دی تلی وی تکبیر اولا له به مې ځان رسو وی یو پیره میلمانه مې راغه جماعت رانه فوت شو وی زه لاړم د مصر په یو جومات وګرځېدم وی ټول جوماتونه بندو جماعتونه شوي نو وی زه بیا م وګرځېدم ما ته میلو نه شو وی راغم آخره کې وی ما دا اورېدلی و چې د جماعت مونځ د عام مونځ په نسبت باندې اویا ګناه زیات وي نو 27 اویش ګناه زیات وي د جماعت مونځ د عام مونځ په نسبت باندې اویش ګناه زیاتې وی زه راغم وی ما اویش پیره د ماسخوتن مونځ وکړم چې د فضیلت کې شامل شم بیا سملاستم وی چې سملاستم وی ما وکته وی زم وم نور خلکو په اسونو باندې ریس لګولیو وی ما ډیر زور ولګولو چې دا خلک راواړم وی اس مې مخخولې ستړی کو ځان مې مخخولې ستړی کو وی هغې ته نشم وررسېدی وی دې کې راته یو کس رانږدې شه راته وی ډېر زورونه مه کوه ته راته نشي رارسېدی وی مې ولې تاسو څوک یې موږ هغه خلک یو چې موږ د ماسخوتن مونځ جماعت سره کړی دی او تا بغیر جمع کړی دی نو زه پوه شوم چې یاره د جماعت افضلیت ډېر زیات دی او مونځ کې خشوع خضوع په روایت کې راځي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي من شهد العشاء فکأنما قام نصف اللیل
وی کم سړی چې ماسخوتن مونځ کې شامل شه وی دی داسې دی چې د نیمه شپه الله ته ولاړ وکړه او ومن شهد الصبح فكأنما قام لیل او کم سړی چې سحر مونځ کې شامل شوی داسې ده وی چې د پوره شپه الله ته عبادت وکړو نو په دې مونځ کې کم والی راوستل نه دي پکار موږ دومره غافله شوي یو هر شیز دپاره وخت شته په مونځ دپاره را سره وخت نشته قصدن خلک مونځونه پرېږدي قصدن جماعت ټیم بی د جماعت مخې ته به تیر شي د جمع ټیم بی د جماعت مخې ته به ولاړې روان بشي دومره غفلت کې پراته یو بیا وی پریشانی مې ده چې مونځ دې نه شروع کړی پریشانی دې نه ختمیږي او مونځ داسې یو عبادت دی د اعمالو چې کم هغه موازنه د هغه په مونځ باندې ده کم سړی مونځ کوي دی به ورو د بدعملۍ نه ځان منې کوي خو چې مونځ نه کوي ورو به بدعملۍ کیږي اخره کې به د بدعملتوب د ګناهونو انتهاو کې نو څومره حد تلوس او خاص کر د سحر مونځ د ماسخوتن مونځ دا په مونږ کې ډېر غفلت دی خلک د سحر مونځونه نه کوي بې نمازه پراته چې ته 9 بجې پاسېدی شي دفتر دپاره نو سحر مونځ خو په کم 6 بجې قضا کېږي لس کم 6 بجې قضا کېږي نو په هغه وخت کې ول نشي پاسېدی هغې نه لږ مخکې پاسه دا د انسان ارادې پورې ده چې څنګه اراده دې وکړه نو هغه شان دې به پاسې که اراده دې د مونځ نه کړې نو الله دې بیا نه پاسوي بیا هم داسې په غفلت کې پروت دی الله تبارک وتعالی دې موږ له خضوع سره د عبادت کولو توفیق را نصیب کړي